بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع. صدقت يا رب العالمين. الله رب العزت په دې سورت مبارکه کې فرمایي دې ځنا سورت شروع شو سورت المعارج او دا په دې سر آیاتونو کې بالکل په څلورم کې راغلي دي. نو تسمیه الکل باسم الجز او د قیامت تذکره ده. سر کې نضر بن حارث دا یو کافرو دیراغ رسول الله صلی الله علیه وسلم لرا او ورته وی سیب وی دا قیامت میامت د دې باره کې تاسو کول دا اصل د عذاب دغه کو ور بي الله ته وی خدایا وی کچر ته زبنا حکیم وی دا خود فامطر علینا حجاره من السماء نو په ما باندې د اسمان نه د کانو باران وکړه. رسول الله سلام خلاف لګیاو وی خدای پاک په ما باندې د کانو باران وکړه. هغه ته دا ډیر ښه سوال ښکارېده. نو الله رب العزت دا غي جواب ورکړي. الله وی سالا غختنا وکړه وختو سائلون یو غختون کی بعذاب عذاب هغه عذاب لرا واقع چې واقع کیدون کې دی هغه عذاب وغختو دا غي غختنه وکړه. یو سائل دا وی کله نا کله سوالی د پوی د بارا او کله نا کله غختنه چې څه د ویلی شي. نو دی غختون کې د عذاب وی د خدای غ عذاب دی په ما باندې را شو د کانو باران دی په ما را وری. الله دې بچ للکافرین د کافرانو د پارا لیس له چې نشته د غلرا سوق دافع د پکون کی للکافرین د پاره کافرانو لیس له چې نشته د عذاب لره دافع د فکون کی اس والله. نو خو یا په دنیا کې به د عذاب بیا د بدر په صورت کې یا په نور مالکو کې براشي یا نورو قسمه باندې او یا چې په آخرت کې د قیامت په شکل براشي. الله دې وساتي. نو للکافرین لیس له دافع. بیا الله فرمای من الله دا الله رب العزت د جانبنا د غضب د چا د جانب راضی د الله در طرف راضی. ذل معارج چې خاوند پونو دی خاوند پونو دی د درجاتو دی معارج خاتون کی برا نو هغه څه شی دی تخرج الملائکه چې خیج تعرج الملائکه چې خیج فرشتي والروح جبريل من الیه اغیتا فی یوم بدغ ورځ باندې کا باغ ورځ باندې چې خیج به فرشتي والروح جبريل من الیه اغیتا. نو خبره داسې ده چې د انسانانو اعمالم په دغه دروازو بازو باندې خیږي او د فرشتو د هغې بره ختل او لاندې راکوزېدل هم په دغه دروازو باندې کیږي په دغه پوڼو باندې کیږي. نو تعرج الملائکة والروح الیه خیږي فرشتي او جبریل امین الیه دغه ته فی یوم په هغه ورځ باندې کانه چې دی مقداره مقدار د هغې 50 الف سنه 50,000 کاله په داسې ورځ باندې چې د هغې مقدار څه شي دی 50,000 کاله. اوس دغه ورځ دا د قیامت ورځ ته مراد ده. زیاده قرآن راوړه د قیامت ورځ ته مراد ده. نو اوس د قیامت ورځ په بازو مخکې خو تیر شوي چې یا به 1000 کالی ابا 1000 کالی نو چې 1000 کالی او دلته کې را چې دا به 50,000 کالی نو دا څه خبره شوه. نو دا به د درجاتو په حساب باندې وي. د چا دپاره به چې وي دغه ورځ دا د 50,000 په حساب باندې کار په حساب باندې وي او د چا دپاره به چې دی دا به څه دا به د 1000 کالو په حساب وي او د چا دپاره به روایاتو کې راځي چې د مازدیګر او د ماښام ترمنځ چې کومه فاصله ده خو د منځګزار دپاره د هغه دپاره به د دې په اندازه وي او د بعضې منځګزارو دپاره به د سار د 2 رکعاتو په اندازه وي.
حساب لګوي نو د دې وجه الله رب العزت فرمایي چې په هغه ورځ باندې چې هغه څومره ده چې 50,000 کاله ده. څومره ده؟ 50,000 کاله ده، چې 50,000 کاله ده. اوس خبره داسې ده چې اعتراض دا راتلی شي بھائی چې کیسه دا نو خبره دې ځای کې دا ده چې کله د قیامت ورځ شي، د قیامت ورځ شي نو د قیامت په ورځ به دا خلک راغون شي، آدم علیه السلام له به راشي، ورته وایي دا نور عذابونه خو پرېږده، خو وروستو خبرې دي، خو داسې وکړه چې د حساب کتاب الله رب العزت شروع کړي. او ورته چې نه دانه مې د غنم خوړلې، چېرته خدای رانه دا تپوس ونه کړي چې ولې دې خوړه، ما خو منع کړې وې. نو څه جواب مسله نشته، خدای له به څوک جواب ورکړي. خیر بیا به دغه شان موسی علیه السلام داسې چې دی عیسی علیه السلام اخره کې به زمونږ استاد خپل محبوب رهنما محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم له براشي، هغه وایي چې زه به لاړ شم او مقام محمود کې به سجده وکړم او داسې به د الله حمد و ثنا بیان کړم داسې الفاظو سره چې اوس ما ته یاد نه دي. نو سجده به وکړي رسول الله صلی الله علیه وسلم اوږده، الله به ورته اشفع سفارش وکړه تو شفع، ستا سفارش قبول شوی، غواړه چې ته څه غواړې نو خدای پاک حساب شروع وکړه، دې ته شفاعت کبرا ویل. رسول الله صلی الله علیه وسلم شفاعت شروع کړي او وایي چې شفاعت ښه کسان راړوان دي کا حساب کتاب څوک کوي، حساب کتاب ته کس راړوان دي کوه. نو اوس په دغه ورځ باندې هو تاسو قرآن کې ویلي دي چې لمن الملک اليوم لله الواحد القهار، په دغه ورځ الله رب العزت څه شی دی؟ قهار دی. وبه چا د باره بادشاهي نن ورځ څوک جواب والا شته؟ نه، القهار چا لره ده؟ قهار ذات لره. نو خبره داسې ده چې هغه الله رب العزت وایي چې حساب له څوک راړوان دی که نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به ابوبکر صاحب دوی چړوان دي شي، او ورته صاحب اګه تاسو حکم یې هو ټیک تا که حکم هم نه یو مشوره نو الله له بسو کی حساب ورکړي، څنګه حساب؟ خیر عمر صاحب ته، عثمان صاحب ته، علي صاحب ته الله رب العزت به فرمای و محبوب صلی الله علیه وسلم ستا د خلی نه ختلی دي چې دا ابوبکر فی الجنه، عمر فی الجنه، وعثمان فی الجنه، وعلی فی الجنه، وطلحه فی الجنه. نو تا دا ویلی دي نو چې دا دی ویلی دي لہذا دا به حساب به کتاب جنت والا. نو دغه ډومبنې صحنې به وي سختې ښه الله رب العزت ترې راته اساني کړي. نو دا نضر بن حارث دی ظالم چې دی نو څه وي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وي که چېرته ته په حق یې نو په ما دې بس د خدای پاک د کاڼو باران وکړي. داسې ظالم بیا دغه ورځ د 50,000 کالو په اندازه ده د ګناهګار دپاره. بیا ته وګوره دا پولیس رات چې دی پولیس رات چې دی نو دا داسې نه ده چې بس موږ یو د ویښتو نه نرۍ دی او د تورې نه تیره دی، نو دا خو دی ورسره د اعمالو په حساب به ځي. څوک به پرې تیز دي د سترګو په رب کې چې موږ څه ته وایو یا په پړک کې، څوک به چې دی نو به د اوښ په اندازه ځي، او څوک به چې دی په مزه روان وي، څوک به په سولیدو سولیدو هم پکې وړي، او څوک به چې دی بس هغه لاندې غورځېږي. الله هم دوست مثلا د جهنم دی بیا ټول الله هم دوست ساتي. نو د دې وجې وایي چې الله رب العزت بمقداره 50,000 سنه فاصبر صبرا جمیلا. و پیغمبره محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ټول ارس مخکې را روان دي چې دا کوم اعتراضات کوي خبرې کوي نو فاصبر صبرا جمیلا، بس صبر کوه ښایسته صبر ښکلی صبر. انهم یقینا دوی یرونه ویني دغه قیامت لره بعیدا ډېر لرې دي. خو دا قیامت ډېر لرې دی مړه وایي دا مړه دا کیسې دا لا ډېر قیامت لا کم دی. دا مخکې کافران وي خدای پاک وایي دا کافران دا وایي دوی دا ویني نو یرونه بعیده چې دا ډېر لرې دی. کافران به دی اوس مسلمانان وایي تو ورته قیامت لا کم دی لګیا ځان هم پیسې جوړ قیامت لا کم. دا به تاسو وایي روزمره خبره نن سبا قیامت لا کم
الله وی دا د کافرانو خبره ده. دی وی انهم یقینا دی وای يرونه یقینا دوی چې دی يرونه ویني دی قیامت لرا بعیدا ډیر لري ونراه موږ وینو دی قیامت لرا قریبا نږدې. الله رب العزت فرمای چې دا قیامت موږ نږدې وینو. الله وی موږ یې نږدې وینو او کافران څه وی دی د پاره لري دی وی دا لري. نو الله فرمای یوم تکون السماء په هغه ورځ باندې چې شي دا اسمان کل مهلی په شان د ویل شوی تانبي وتكون الجبال وګرځي دا غرونه کل عهن په شان دا غس شي رنگدار وړي یعنی کما وړي چې جوړ کړی شي تار کړی شي دا خي په شان. ولا يسألو سوال بنشي کولی سوال بن کوي حمیم هیڅ یو دوست حمیمن د بل دوست نه یو ملګری به د بل ملګری نه تپوس قدرې نه کوي. داسې سخته ورځ ده یبصرونهم دی بویني قیامت کې دی بویني دغه لره یود المجرمو چې واړي به دا مجرم واړي به مجرم لو یفتدی کاش چې په بدله کې ورکی من عذاب د عذاب یومئذ دغه ورځې نه د دغه ورځې بني خپل بچو لره ببنیه خپل بچو لره. د قیامت دا داسې سخته ورځ ده چې مجرم به دا غواړي دی به ویني یبصرونهم دی به ویني دغه ورځې لره دغه عذاب لره یود المجرمو نو غواړي به دا مجرم لو یفتدي چې کاش چې ورمکړي چې ما ورکړې من عذاب یومئذ د عذاب د دغه ورځې نه څه لره ببنیه بچی مې په فدیه کې ورکړې چې به یې سمې وکړي هغه طوفان نوح چې راتلو نو په یو زنانه وه به یې چې کله دغه راغی دا سی ورته دا طوفان راغی نو دغه طوفان کې چې دی هغې دا ماشوم خپل واغشته هغې په هغې کړه او بیا چې دی هغه ماشوم منډې والې به راځي د خیر اوبه رو رسېږي دا ماشوم یې دی سینې ته سینې نه اوچت کړه د سر د پاسې که چې کله دې د پته ولګېده ډوبېده نو خلک چې پکې دا کم ډېر مبالغې کوي نو وګوره ماشوم یې بره که ماشوم یې بره نه که ماشوم یې بیا د خپو لاندې په د پاسه پې ودرېد چې زه بچم چې کله په ځان راله ځکه وایي چې کله دې په دنیا راشي د ملک غم کوه په ملک دې راشي نو د خپل علاقې غم کوه په علاقه دې راشي د کلي او کلي باندې راشي یا د کام باندې نو بس هغې نه پس د کلي او د کلي نه پس بیا د ځان په کور چې راشي ځان غم کوه نو د ځان غم بیا کوي. نو دغه د قیامت ورځ به همداسې وي دی به دا غواړي چې دا بچي ورکم ټول عمر ارام ولالی نه ده کتلې خو هغه په خوله کې ورچولې دا یې نه دي کتلې چې ځان د دوزخ لړونې جوړوم دا یې نه دي کتلې پردي حق یې لاندې قصدن په والله هر کس پې پوهېږي ورکه دی هر مشر له هر کشر له هر کس له قسم ورکوې ته په دې نه پوهېږي چې دا پردي حق مې لاندې کړو جهنم ته به ځم دا خدای قانون داري چې پردي حق لاندې کې جهنم ته به ځي په دې نه پوهېږي بیا هم دې بچي ته ارام ورچي دې بچي ته ووایه کشر ته ووایه چې ته په دې ارامو کې مبتلا ته په خدای په والله بالله تالله دا قسم مخره چې دا حرامه ده او ته د حرام یوه نوړی چې لړ شي نو څلوېښت ورځې د هغه دعا نه قبلېږي څلوېښت ورځې عبادت فرضیه قبلېږي خو د هغې اثر د نیکۍ نه کېږي. ته په ایمان وایه ته په دې نه پوهېږي هر کس پې پوهېږي خو بیا یې ورچي خپل یې ورچي دی بچي ته یې ورچي د بچي نه شو نو ما د وینې د غوښې دا په دغه حرامو باندې کېږي هغه نه به سبا څه د نیکۍ کار وشي هغه سبا نیکي کوي. د دې وجې وایي نو وی ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه. وی غواړي به دغه مجرم چې په فدیه کې ورکړي په دغه ورځ باندې د خپل بچي لره وصاحبته واخیه دغه هغه جرګه وه نو پای کې یو زنانه لګیا وه هغه چې د ټولو نه یو بچی پکې هغه سکول کې لګېدلی د ټولو نه خوږ شي چې دی دا بچی دی په هر څیز باندې سړی ګزاره کولی شي خو اعتدال والا لار اختیارولی شي چا سره چې دی لاندې باندې کولی شي د بچو په کاته کې څوک نه کوي د بچو په کاته کې څوک خوا دې خوا نه کوي خو د قیامت داسې ورځ ده چې دا مجرم به وایي چې دا بچی م ورکم په فدیه کې
دا بچی مرګ د جنگ میدان دی کافر دی مسلمانان ورپسې شوي دي زوی ځان سره په اوښ کېنولی دی ځان هم بچ کوي او بچی هم بچ کوي چې کله ورته پته ولګي چې دا کسان خو مې اوس پرېږدي نه صحابه نو زوی یې ورته وغورځو چې دا دوی په زوی باندې شي زما زه به ترې ځان وباسم نو داسې خبره هغه مشهوره خبره ستاسو نور درته پته نه وایي هغه یوه زنانه به چغې والي چې خدایه پاکه بوډۍ وه نو وسې یې بیمار و وی به چې خدایه بس د زما عمر نیم دله ورکړې خو بس دی چې دی نو روغ رامټ کې دا هغه نه بس چېرته طالب وا کلاړي و هغه اواز اورېدلی ور یې ورته شپې ډبولی ته چې څوک یې ورته اسرائیل یم نو څه غواړئ وایي تا سوالونه نه کول چې دغه داسې وه د زما نیم عمر پلانکي له ورکړې و دا و چې دې ټیک شو زه د خیر دې مړه شم ورته ویل روغ رنځور خو پېژنې که نه هسې اوازونه کوي نو چې سړی باندې راشي بیا یې پته لګي نو الله وایي من عذاب یومئذ ببنیه دا عذاب اوس موږ ته کیسې ښکاري خو چې د پاسه راشي بیا به پته لګي نو د هغې نه مخکې چې را باندې راشي چې الله ته توبه وباسو الله دې توفیق راکړي من عذاب سوچ وکړو به په دې نه کېږي په تشو کیسو نه کېږي په تش دغه ذکرونو ته ظاهرا چې پراته وي په دې نه کېږي ظاهرا چې صرف مونځ پسې شوي و د کور ماحول دې نه سمو اخلاق دې نه سمو معاملات دې نه سمو معاشره کې دې کار نه کوو او دې پسې دې تشې نښتې و بل ته دې د سپي په نظر ګورو په دې نه کېږي بابا په دې کار نه کېږي ځان کې به انسانیت راوستل غواړي ځان نه به انسان جوړول غواړي ته که انسان شي نو خو مسلمان بالا شي انسانیت تا کې نشته بل باندې بس 24 غنټې حمله کې تیار نه بل جان مال درنه محفوظ نه دی سبب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده نو تاغې دپاره لومبنۍ بنیاد دا دی چې ته به خپل کور کې تبدیلي راولې تا چې د خپل د وینې په بچي کې تبدیلي نه راوستې خپل کور والا کې ته تبدیلی نه راولې او ته خوبونه وینې ده به ته په بل باندې اعتراضات کې هغه ته ګوتې نیسي جبه خبره داسې نو په طریقه ها په طریقه باندې وصاحبتی که یو کارم شروع که په مزه ډېر کارونه به وشي وصاحبته واخیه که دا میلس والا کیسه نه هغې چې ډومبنۍ چې د کس ورلیږي نو خپل کسې هغه ورته پیسې ورواچي نو بیا دا خدای والي چې دا کومه پیسې یا په ارامه ګټلي یا چې د ارامه په کیسه شوبئ نو دې بیا پیسې نه دي ځکه چې پیسې ګټل څنګه حلال دي د شریعت مسله د کاکا یاد یې ساته نو د هغې په حلالو لګول هم لازمي دي ګټل هم په حلالو دي لګول هم په حلالو دي که دې وګټله په حرامو هم ګناه ده که په حرامو دې ولګولې هم ګناه ده نو چې ډومبنۍ شروع به ځان نه کې نو اول اخره د ځان وښي بیا اخره د ښکار وښي بیا ته ګوره الله بدله وصاحبته او د خپل کور والا نه وایي به چې ټول عمر یې والله خدمت کړی دی نو وایي به چې خدایه دا هم په فدیه کې ورکوم دی به غواړي دا و اخي او په دنیا کې دا ګوره څومره لوی کنځلې دي که د ښځې ورته چا وایي چې دا په فدیه کې ورکه یا داسې یا داسې لوی کنځلې دي په دې به غواړي دا چې په سر یې راشي چې دا ښځه هم په فدیه کې ورکم خو چې دې د قیامت په ورځ چې بچم الله دې راته اسانه کړي وصاحبته او غواړي به دا چې دا بیبي ورکي واخي او خپل ورور لره نو ضرور دا رشته دا ډېره زیاته خوږه رشته ده الله چې ذکر هم کوي یوم یفر المرء من اخیه الله هم دې وګرځوي داسې نو په یو تالي سره ناست هغه چې دی نو مشترک نه هغه ګډ وډ یو سوچ یو بل د دې وجې وایي وصاحبته او د ښځې خپلې لره واخیه او ورور خپل لره وفصیلته او قبیلې خپل لره ګوره ترتیبوار کیسه را روانه ده وفصیلته او قبیلې خپل لره التي هغه قبیله تؤویه چې پناه یې ورکړي ده لره چې پناه یې داسې قبیله چې ده لره یې پناه ورکړي هغه هم نه چې هغه غریب چې د خپله قبیله هم پناه ورنکړي چېرته غرونو ته تښتي بیا پې چې د خپل زامن سیړې میړې کوي اول د هغې ملګري او بیا د هغې خلاف شي وفصیلته او په چا لره او هغه قبیلې لره تؤوي چې ده لره یې پناه ورکړي هغه خوږه قبیله
چې د دلې پناه ورکړي هغه هم دی په فدیه کې ورکوي. بل ومن او هغه چا لره فی الارض چې په ځمکه کې دي جمیعا ټولو لره دی وایي چې دا ټول ورکم ثم ینجیه بیا دته نجات میلو شي چې دا ټول خلق دی ورکم خو چې ماته نجات میلو شي زه بچم. الله وایي کلا هرگز داسې نه ده انها لظوا یقینا دغه یو اور دی. څه شی دی؟ اور دی. نزاعتا راویستونکي دی لش دا ویستونکي دی للشوا د سرمنو لره څه لره څه د سرمنو ویستونکي دی. تدعو چې دا برابري راولي به ځان د جهنم به آواز کوي چې خدای پاکه تا خو چې تا به ډکوم زه خو ډک نه شم. الله هم دې وساتي. نو تدعو دې به دعوت ورکوي من هغه چا لره ادبره چې شا کړي وي وتولا او مخې اړولي وي وجمع او د جمع کړي مال لره فاوعى او بیا یې څه کړي بیا یې محفوظ کړي. نو چې د خدای حق ته نه ورکوي بیا ځان سره خزانه ساتري. نو الله رب العزت فرمایي دغه به ځان ته راکاږي. الله هم دې وساتي. سالا سوالو کو غختنا وکړه سائلون یو غختون کی یو غختون کی بیا عذاب عذاب لرا واقع چې واقع کیدون کی دي للکافرین د کافرانو د بارا لیس له چې نشته دی ای لرا دافع سو دفع کون کی. الله هم دوساتی من الله د الله د جانب نازل معارج چې خاوند درجو دی خاوند د درجو دی د پونکو دی پویږي په ما درته چې په پونکو بر خطر شي. تعرج الملائکه چې خيږي پرشتي او روح جبرئیل امین الیه دیتا یعنی په دی باندې فی یوم په هغه ورځ باندې کان چې دی مقداره مقدار دای 50,000 سنه 50,000 کالا. فاصبر صبرا جمیلا بس صبر کوا صبر خایستا انهم یقینا دوی يرونه ویني دی قیامت لر بعیدا ډیر لري ونراه ومن یوینو قریبا نزدی یوم په هغه ورځ باندې تکون السماء چې وګرځي د اسمان کالمهل پشان د ویلی تانبی وتكون الجبال چې وګرځي دا غرونه کالعهن پشان دا رنگ سازي رنگ شوی یا دا رنگ شوی وړي د ګلداري وړي. ولا يسألو سوال بنه کوي حمیم وتكون الجبال چې وګرځي دا غرونه کالعهن پشان دا رنگدار وړي. ولا يسألو سوال بنه کوي حمیم هیڅ یو ملګری حمیمن د بل ملګری نه سوال بنه کوي یو ملګری د بل نه. یبصرونهم دی بوینه د عذاب لرا یو دل مجرمون غواړي به مجرم. الله هم دې وساتي. لو یفتدی چې په فدیه کې ورکی په بدله کې ورکی من عذاب یوم ذین د عذاب دغه ورځ نه ببنی بچ خپل لرا و صاحبته و اخیه او خذ خپل لرا و ورور خپل لرا الله دې حالت نو ساتي. وفصيلته او قبيله خپل لرا کما قبيله التي هغه تووی چې د خوګوا ومن هغه چا لرا فل او تووی چې د لری پناه ور کړی و ومن هغه چا لرا فل ارض چې په دې زمګه کې دي جميعا ټول په ټول په بيدیا کې ورکی خو ثم داولي زکا ثم ينجي چې بیا د نجات ملوشي. کلا هرگز دا سندا انها یقینا یقینا په خبره دادا لزوا چې دا یو اور دی نزعتن چې دا راويستون کې لشوا د سرمنو تدعو دا برابلی من هغه چالرا ادبرا چې شاکړي وا وتولى او مخ یړولیو وجمع او جمع کړیو مال لرا او اوعى او فاوعى او محفوظ ساتلیو. الله رب العزت من په خپل فضل له عذاب نه بچي.